بسم الله الرحمن الرحيم. وسبب وجوب الصوم شهود الشهر، توجه إلى الخطاب عند شهود الشهر وإضافة الصوم إليه. ملسي بانتهي آسان سبق ده، انتهي لك بارو گوري دی فصل دلنگ متوجه شي چې لک ربط جوړ شي. په دې فصل کې د احکام مشروع او اسباب بیانېدل، او موږ ول د احکام مشروع او د اسبابونو لابودي ده په پیژنو کا دا ضروری دي. ولی ضروری دي؟ ملي سي موږ ول زکه چې کوم شی وجوب راولي یعنی خطاب د الله تعالی هغه موږ نه غایب دي، موږ ته پته نه لګي، او بنده ته مکلف ته حکم د الله پیجندل ضروری دي چې وی پیجني. د پیجندو لپاره چې کوم ذریعہ د علامه د نوغه سبب وي. پوه نه شولې؟ د وجوب کوم د خطاب د وجه راغلی دی، هغه خطاب موږ نه غایب دی، او بندل لازم دی چې په خطاب باندې عمل وکړي. عمل به کله کوي چې خطاب و پیژني. خطاب کله پیجندل کیږي چې کله سبب و پیجندل شي. لہذا د هر شي لپاره، هر حکم لپاره سبب شته دی، او دغه سبب سره به حکم پیژندل کیږي. پاتې شول خطاب ناغم موږ ته هم داخلي، لکه اسامین هم خبره کړې وه چې په دغه سبب کې دغه وخت کې یعنی منځ وخت دی یا د صوم وخت دی، دې کې دا مامور به عمل وکا رسې کنه به موږ ویلو ټول وخت چې دا خبره یاد ساتي، ټول وخت سبب نه دا خبره هم کړې وه. صلات د پر ټول وخت لکه ټول وخت سبب شي نو به قانون خدای مسبب مؤخر وي د سبب نه، نو به وخت چې تیر شي منځ وکي. دلته خو وخت ضرب هم د ظرفیت دی ولا باطل کو، او کبر وخت کې منځ کې ظرفیت صحیح شو، مضروب ظرف کې دن نه سببیت ټیک نه شلو، کل وخت سبب شوی او مقدم نشو په مامور به صلات باندې، نو کل وخت سبب نه جوړيږي. به دې کې د سما څلور صورتونه جوړ کړي، خو سبق اندې آسان دی، خزر ختمي. یو دا چې اول وخت کې ادا کوي، یو دا دویم وخت کې ادا، اول وخت نرواله تر کامل وخت چې ترڅو شروع بده کې ادا کوي. دویم وخت هم ځکو اول وخت مطلب څنګه چې ټیم داخل شي هغه کې مونږ ادا کوي، یو وخت شو. دویم ترڅو چې وخت ناقص شوی نه ترغه بوري چې څټه مونږ ادا کوي، دا دویم وخت شو. دریم پراقص وخت کې ادا کوي. څلورم قضایی راوړي. ټول څو صورت شو. اول کله چې کل وخت سبب نشو څلور صورت جوړيږي. که اول وخت کې ادا کوي نو د هغه چې کوم جزء متصله ده د ادا سره سبب ده. که اول وخت کې نو یعنی تر ناقص وخت ورې څټم کې مدا کول، منځ کې 1 غنټه وخت 2 غنټې وي څټم کې مدا کوو، نو د شروع نه مخکې چې کوم ټایم دی وخت دغه سبب ده. او که ناقص وخت کې ادا کوي نو هغه ناقص سبب دی څټم کې شروع کوي. او که چېرې قضایي منځ کوي نو به تیر شوی کل وخت سبب دی، به ویلي کنه به کل وخت سبب دی، به څه نقصان نه لازميږي. کل وخت ته نسبت کوي سباق نشته، ولی کته سبب په مسبب مقدم نو مقدم شو کنه. علم دې کنه دې چې کله جزء وخت سبب راځي من خبره بده کې شروع ده، نو په اول وخت کې منځ ادا شو خو صحیح ده، هغه اول جزء سبب ده. کاږي کدا نه شو دویم وخت راوختلو به څه حساب ده. نو دې کې دوه راي دي ښا، یو راي دا چې دا اول وخت سبب هم باقی پاتې، اول وخت سبب ختم شو، دا دویم وخت سبب جوړ شو، دا د بل ورځې سبب وو. هم دقه جز ته به اعتباري کوم کې چې شروع کړي تفریعات به کړیو، په اهلیت کې به مت اعتبار وي، او ويعتبر صفه ذلك الجزء، دغه جز صفت ته هم اعتبار وي. که کامل به پیدا کیږي لکه ناقص بنا، که کامل وي دغه وخت ناقص به بنا دا کیږي لکه فجر کې، او که ناقص هم دا کیږي لکه عصر کې. او دویم راي دا او دا سیدی ته صحیح ویلا چې اول وخت سبب شو کنه، دویم وخت کې تا ادا کې، دا اول وخت سرن فاسديږي، دویم وخت به سبب جوړ شي، اول به هم سبب وي. نصیب شرازه 3 منټه پس ادا کوي، هغه هم سبب وي مخکې هم وي. او که دا اعتراض سکو کې چې اسباب ګڼ شو، مسببات به هم سر غنيږي، وای دا ټیک نه ده. دا سیداسي کې دی چې دی یو مسبب ګڼ اسباب وي، اشه ویو کنه. اوس راځي نورم بیانې، نو بس سبق د سیدې چې بيخیس ترجمه ده. وسبب وجوب الصوم شهود الشهر، وليس د روزې د بار سبب څوک دی؟ سبب نفس وجوب د بار سبب او وجود الشهر دی کا رمضان میشتا. دوه دلایل ولې د بیان کړی دی. یو دا قران کې الله په کوئی څنګه
نه اذا حضر فمن شکل میشت حاضر شي څوک میشت فمن شهد منکم الشهر فليصمه دې کنه دې نو الله با کوئی شکل میشت راشي روزي بني سي روزي ولا سبب جوړ کړي دویم نسبت اضافت ورته کیږي خلک وای صوم رمضان وای کنه وای ما دا سویلو دا سبب دوا علامې دي تویل مې کو یاد درته سامي کی دي کا سوال علامې دي دوا یو مضاف الیه چې دا سبب به د مضاف لپاره او دویم ملزوم سبب به د لازم لپاره علم ده کنه چې په تکرار د سبب سره سبب مقرر کیږي نو رمضان چې دا مضاف الیه دا مضاف الیه سبب به دا علامه شلو دو ګوري وسبب وجوب الصوم او سبب د پاره د وجوب الصوم شهود الشهر حاضری د میشت لتوجه الخطابي ځکه خطاب متوجه وي عند شهود الشهر کله چې میش حاضر شي او اضافه الصوم الیه دویم صورت دویم علامه دارا چې اضافه د صوم کیږي شهر ته او سبب وجوب الزکات ملک النصاب النامی حقیقتا حکما به وری مری سي زکات د پر سبب څوک دی هغه نصاب دی کا ولې نسبت یو د کی کنه او دویم مری سي نصاب به دوه قسم معنی دي یو نصاب نامی دی حقیقتا یو نصاب نامی دی حکما نصاب نامی چې نمو کې کیږي نصاب کې زیاتیږي لکه تجارتی مال او نصاب نامی حکما لکه تجارتی مال چې نوي سونا د سونا چاندي وغیرہ سری سکور کې ورسره ده کنه اگر کدی کې نمو نه کیږي بلوتری زیاتیږي نه مکه یو توله د یو توله وي خو حکما پیسې دي کې حکما نمو پرته وي لکه نن سبا ظاهريږي سونی قیمت ورور چتیږي بلوتری به کیږي کا اگر که کم په لحاظ سره نه کیږي ما غشان یو توله د یا دو تولی دي زیاتیږي نه کای په لحاظ سره کیږي کنه وګورئ او بل یو د اصول فقه قانون واوري سبب چې موجود شي مولوی صاحب سبب نو مسبب او حکم دا اجازت ده چې دا موجود شي سبب چې به موجود شو نو مسبب ته موجود ولې شي کنه نصاب موجود شو نصاب حولانی حول نه شوی کال نه تیر شوی ام زکات ورکولای شي ځکه سبب یې څوک دی نصاب دی ویګی مولوی صاحب نو نصاب چې موجود شي ما څه زکات ورکولای شي اگر ک کال نه تیر شوی وته وګورئ وسبب وجوب الزکات او سبب د بار د وجوب زکات ملک النصاب دا مالک کیدل د نصاب د سره د نصاب مالک شي کم نصاب انامی حقیقتا چې هغه حقیقتا نمو بکیوي لکه د تجارت والا مال یا حکمن چې چا کې صلاحیت وي د تجارت بس همدا پورا ده لکه سونا او چاندي کې اگر که بوډي طرف کې حقیقتا نه کیږي او به اعتبار وجوب السبب اجازه تعجیل دا تفریق ښه چې سبب ول نصاب شول نصاب که نصاب موجود شول لاکال نه تیر شوی زکات ورکول شي دا مسلې ځکه کال نه تیر شوی څوک زکات ورکړي زکات ادا کیږي به چې کال رااله به دوباره زکات نشته او به اعتبار وجوب السبب او به اعتبار د دې سره چې سبب واجب دی یعنی موجود شوی دی نجازت تعجیل او تعجیل جایز دی حولانی حول نمخ کې زکات ورکول په باب الاداء په باب د ادا کې وس یعنی ادا کول شي او سبب وجوب الحج البيت اضافه الى البيت مليس بل حج د بار سبب څوک دی حج بیت الله شریف دیګه کعبه دا اسې کنه به راسه او دلته دیو پورا تفصیل باس پنه ده کړه ځکه منګم بریدو کې نو سامي کې حصہ واسونه شوی دي سببونه مالي سبب چې مقرر کیږي کنه سبب هم مقرر کیږي رمضان مقرر کیږي کنه روزه مقرر کیږي نصاب چې د زکات نصاب هغه هر کال نه نصاب جوړیږي نه یک حکمن تغییر راځي زکات امر سره متغیر کیږي وخت مقرر کیږي منظم مقرر کیږي دا سیده کنه دا او چې سبب کله نه مقرر کیږي نو قانون دار مسبب هم مقرر نه وي بیت الله شریف یو ده کنه چې یو ده نو حجم یو پیر کیږي لنډه دار چې بیت الله شریف دار حج د لپاره سبب دی کچا سره پیسې د حج نه برابر قرض باندې رواق سره حج لاله حج وکړو حج وشو ولی سبب موجود دی کنه بیت الله شریف شته نه او سبب چې موجود دی مو سبب ادا کیږي وګورئ وعلى هذا وسبب وجوب الحج وسبب وجوب حج دي البيت بيت الله دي ولي
دلیل اضافت یو د کیږي نه حج البیت من استطاع لاضافه الى البيت ذکر اضافت د حج کیږي بیت تا وعدم تکرار الوظیفه فی العمر دیم دلیل هم دی کوم لسه دو دلایل ول پیش کوي وای بیت زکه سبب دی توجه سبب یو به کې علامه دار چې اضافت یو تو شو دیم علامه دار چې کله سبب غیر مکرر وي حکم څه وي هم غیر مکرر وي حج غیر بیت الله شریف یو بیت الله د دونه دي درې نه دي ښا یو غو د نصیر ونی خبره وا هغه فیسبوک کې کتلی وکړه فیسبوک کې ما او ته روخه دل کمال په افریقا کې شاید هغه جوړ کړی دی کنه دا قاری نصیر خبره ده چا بیت الله شریف جوړ کړي خلک ته طواف کوي افریقا کې هغه ول خره کنه دا رش بل کم شي وګوره لکه وعدم تکرار الوظیفه او عدم تکرار د وظیفه یعنی حج مکرر نه دی ولی فی العمر په عمر کې دغه وجه نه شي بیت الله نه دی مکرر کا دایمه علامه شو لکه چې کله تکرار په سبب کې نه مسبب کې نه حج کې تکرار نشته بیت الله کې حج کې نشه پته ورګه چې بیت الله سبب دی ولا هذا لو حج قبل وجود الاستطاعت دا خبر کې تفریق مې چې وخت ویلی و کې وسړي حج کو مخکې د وجود استطاعت نه طاقت اله حج نه دراغله به حج کو ینوب ذلك عن حجه الاسلام نه د حج دا نائب کیږي یعنی دا قائم مقام کیږي دا فرضي حج نه ولوجود السبب سبب موجود دی کنه بیت الله شریف شته وبه فارق اداء الزکات قبل وجود النصاب د دې او د نصاب د زکات مینس کې فرق بیانې ولې سب د حج او د زکات مینس کې کنه نصاب نه مقرر شوی نو ادا زکات نشه ادا کوله کنه نصاب نه برابر شوی نصاب زکات نشه ادا کوله که څوک ادا کوي صدقه د زکات نه دی نصاب برابر شو دوباره به زکات ورکړي ولی مولوی صاحب او که په طاقت در سره نه کنه طاقت ور فرق تلغه کړي د حج څومره پیسې لګي غو پیسې تاسو سره نشته حج دیو کو حج ادا کیږي خو د زکات څومره پیسې لري سړي باندې زکات فرض کیږي هغه نصاب چره ادر سره نشته کې زکات ادا کې زکات نه ادا کیږي دا ولی زکات چې زکات د بار نصاب چره هغه سبب دی چې کله نصاب نه مقرر نه هو سبب نه دی ثابت نه دی موجود شوی چې سبب نه موجود سبب نه موجوديږي او کستا استطاعت یو کنوي سبب شته په حج کې هغه بیت الله شریف دی کڅو کې وکینو وساجي کیږي وبه بده سره فارقه دا حج دې دا جدا شو ادا زکات دې ادا زکات نه قبل وجود النصاب هغه زکات یادوم چې هغه څوک دې نصاب مخ کې ادا کوي هغه نه کیږي ولل عدم سبب یل سبب نه موجود وسبب وجوب صدقه الفطر بل مسلمان دې صدقه الفطر سبب څوک دی دا یو اختلافي مسله تاسو برای هم وي راس ته څوک سبب دی راس سر چې موجود وي ژوندې سره بس دا سبب دی سره بخپل صدقه او فطر عمر کې ځکه دا خپل راس ته خپل نابالغ بچو عمر کې تاسو دا کنه امر اوستي غلامانو صدقه فطر به ور کوي امر اوستي هغه راس چې سړی خرچه برداشت کوي سړی متولی هغه د صدقه فطر په لازمه ده سبب یې څوک دی راس ته ولی صدقه الراس وګورئ مې نسبت او اضافه ورته کیږي وسبب وجوب صدقه الفطر او سبب د وجوب د صدقه الفطر راس ته کم راس یمونه چې دا سړی داغي بوج برداشت کوي ویږي کنه او سړی د خپل سر بوج برداشت کوي کنه ځان لا ارڅ غټي بس دې معنی د صدقه فطر ځان غ په لازم ده ویلی علیه متولی باغی کم راس من سړی متولی کنه ولایت هغه لري داغي صدقه فطر بعد کوي او به اعتبار السبب دلتم تفریق کوي مولوی صاحب تفریق داسې کوي توجه ک اختر روز چې لدا نه وراغلي د اختر روز او چا صدقه فطر ادا کول ادا کیږي د اختر روز نه راغلي کنه او صدقه فطر چا ادا کول نو ادا کیږي ولی راس خو موجود دی کنه سبب موجود دی زمون را احناف مسله دار چې روزه شروع شول ادا کولای شي بس وګورئ او به اعتبار سبب یو به اعتبار د دې سره چې سبب موجود دی یجوز التاجیل جائز دی صدقه فطر ورکول شي حتی تر دې چې اجازه جائز د ادا او ادا صدقه فطر قبل يوم الفطر اخته د ورځې نه مخکې وسبب وجوب العشر الاراضي ان الاراضي الناميه ليس بعشر پیجنې کنه
الاسمه حصہ زکات چې ورکوي د فصل نه خلق دغه سبب څوک دی اراضی النامیه هغه ځمکه چې کوم کې نموي کم ځمکه چې فصل وکي اداي سبب دی رسې په دې معنی نسبت یو د کیږي کنه خلک وای عشر الارض خیالم ده کنه هر شي تخپل خپل نسبت کی د غنمو د غنمو لسمه حصہ د غنمو لسمه حصہ د وربشو وای کنه وای نو اضافت د مضاف الیه کیدل د دلیل د سببیت دی لہذا د عشر د بار سبب څوک شلو ارض نامیه او حقیقتا خچ حقیقتا نمو کی یعنی مليس عشر الا واجبی کی چې فصل حقیقتا وشي چې ترڅو فصل نه شي هغه پر عشر نه واجب دی مقابله کې خراج دی خراج داغي سبب هم زمکه ده خراج الارض ورتخلق وي ځکه التم اضافت شته نسبت کیږي خراج الارض خو الت نمو چې کومه ده کنه نمو نامیواله هغه صرف صلاحیت کافی دی که حقیقتا نمو وشو کو نه شي مطلب خراجیزم کې چا سره ور سره کافر دی که څه به کړی او کنه کړی ټیکس باور کوي او عشر اله دې چې کله فصل مینس تراشي اله فرق تم خیال شته کنه شته دی وجه دا د مناسب عشر چې کم دی دا خو صدقه د زکات دی عبادت دی عبادت او عبادت مالیو کې ان شاء الله تاسو به وي که شاو سامي ویلي عبادت مالیو کې عام طور باندې یسر شرط وي خاصه یسر اسانتیا یسر دار چې حقیقتا مال روزي بار پادشلو خراج دا ټیکس دی دا عقوبت دی سزا ده د کفارو تاسو کافرانی وي اوس به ټیکس راکوي هغه کې اوسر دې سختواله دي بس چې صلاحیت پزما کې کیو ک کری او کنه کری زکات به ورکې دي ټیکس به ورکې او پر رسیدل وګورئ بهر ازمن مقصد په دې خبره کړي چې په اوشر کې مزمکه سبب دی او په خراج کې مزمکه سبب دی وسبب وجوب العشر وسبب وجوب العشر دا یو حکم دی الارض الناميه الاراضي الناميه اراضي ناميه دي نمو ولا خو بحقيقه الريع چې فصل به حقیقتا کوي کریا خارج ته ویل کیږي کم فصل چې دروزي وسبب وجوب الخراج دا خراج من غلط یو خراج ټیک دی او سبب د بار د وجوب د خراج الاراضي الصالحه للزراعه یا غزم کی دي چې هغه صلاحیت لري د زراعت لپاره فكانت ناميه بس تدې صرف صلاحیت چې د نامي شوله صلاحیت پکې و د زراعت دا د دې نمو ده حکما وسبب وجوب الوضوء الصلاه وليس او داس ولي واجب دی او داس سبب د دې صلات دی وضوء الصلاه خلک وای کنه وای صلات مضافری دی وضوء د لحاظ څه شو سبب شلو او داس من ولي کو منځ کو کنه ځکه کوم نه مچا مانی اما صلاه او داسم بنشته وګورئ وسبب وجوب الوضوء سبب د وجوب د وضو ترتیب پر زمنګ مسله حناب وای موږ د حناب مسله ده که یو ماشومان نه کنه څوک ته تلاوت کوي قران زده کوي او داس په لازم نه دی غریبانو او داس نشي کولای او ته ویلې شي قران ته ویلې شي بیا او داس یې منغستلې شي وګورئ لکشان وسبب وجوب الوضوء او سبب د وجوب الوضوء اغه صلات منز ده عند الباز د بازو بنظمانی بلکې باز نه جمهور رائے ده ولهذا دغه وجدا وجب الوضوء ولا من وجب عليه الصلاه او داس واجب ده پاغه چا معنی چې صلات واجب وي ولا وضوء او داس نه واجب علامن پاغه چا معنی لا صلاه علی چا معنی چې منځ واجب نه که حیض او نفاس ولا خدي وقال البعض بعض خلق ویل دي سبب وجوب الحدث امام محمد صاحب نے برای راست روایت دیکھا چې دا اودس وجوب چې کوم دي سبب چې هغه حدث دی سو کی سبب دی حدث خدا خبر ټیک نه ده یعنی بی اودسی د اودس سبب دی چې به اودس شولې سبب موجود شو اودس پکې دا ټیک نه ده ولی سبب خو موږ سبب تعریف موږ څه کړو که تاسو ته یاد وي چې به مفضی وی الی الشیء عملو کوي شی ته بسله رسي ها شی به وجودن او وجوبا نه موقوف خو مفضی خو به کنه حدث خو د زایل کې خو زد دا اودس دی حدث زد د چا د وضو دی څنګه ته دغه جوړه ده علم دې کنم دې همون چې کې نو مون سره اودس تر سي مفضی دی هغه وقال البعض بعض خلق ویلي سبب وجوبي سبب وجوب د وضو چې دی الحدث حدث دی وجوب الصلاه بعد شول الصلاه وجوب سبب نه دی بلکې غوله شرط دی وی شرط وقد روي عن محمد امام محمد سے روایت دی ذلك دقه روایت شوی چې حدث ولا سبب دی
نسن نسی به کړه دي او سبب وجوب الغسل الګ د غسل سبب څوک دی د غسل هغه حیض دی حیض خزب غسل کوي نفاس دی جنابت دی خدا وجوب غسل یادې کا سنت غسل نه دی وجوب غسل غسل کله واجبې کی دا درې وړه چې موجود شي خلګنه غسل الجنابه اضافت ورته کیږي غسل النفاس غسل الحیض اضافت کیږي کنه او مضاف الیه سبب وي وجوب الغسل وجوب د غسل چې دی وسبب وجوب الغسل وسبب د وجوب د غسل الحيض حيض دي والنفاس نفاس دي والجنابه جنابت دي